नन्ही چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ابو هوا کا انسانی زندگی پر اثر. مطلب دې نه مخکې موږ ډسکس کړه چې آیا یو ابو هوا ده دغه شانتې د مختلف علاقو ابو هوا موږ ډسکس کړه چې آیا دغه ځان د مختلف علاقې چې کومې دي په دې کې مختلف ابو هوا دي. نو د هغه د ابو هوا په یو ځای باندې څه اثر لري. مطلب څه چې که د بلوچستان ابو هوا ده نو د بلوچستان ابو هوا په هغه ځای باندې اثر څه لري. دغه شانتې که موږ وګورو نو که د سند ابو هوا ده نو آیا د سند ابو هوا په هغه ځای باندې اثر څه لري. نو دغه شانتې دا ټولې خبرې موږ ډسکس کړې او د ځینو خبرې موږ هم چې دی نو ډسکس کړه چې آیا لکه مطلب یو ځای دی یا یو علاقه ده او د هغې چې دی نو داسې ابو هوا ده چې هغه موږ سره لږه خطرناکه ده ګرمه ده نو آیا دا چې دی نو څه اثر لري یا نه لري. نو همدغه ډوله خبرې چې دی نو موږ ډسکس کړې دي آیا دا ټول هر څه چې دی نو دا څه دي دا اثر لري او دا چې دی نو مختلف اثرات لري په هغه ځای باندې د هغه ځای باندې نقصانات دي هغه ځای باندې فایدې هم وي ټیک ده خو زیاتر موسلی یې نقصانات وي ټیک ده. نن به چې کوم زموږ ټاپک ډسکس کوو که نه هغه دی ابو هوا کا انسانی زندگی پر اثر چې ابو هوا راله نو د دې په انساني زندګۍ باندې څه اثر راغی آیا د دې په انساني زندګۍ څه اثر شته یا نشته. ښه نو ګورم د ابو هوا د انساني زندگۍ سره ډېر ګهرا تعلق دی هغه څنګه هغه اوس موږ ډسکس کوو. دی وایي इंसान की जिंदगी पर आबो हवा का असर मुसलमा है. अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो साफ जाहिर है कि पुरानी तहजीबें वही पली पूली जहाँ इंसान ज़िंदगी के जुमला पहलू के लिए आबो हवा इंतहाई साजगार रही. मतलब सो जदीम दक्का खबर कई چې आबो हवा د انسان لپاره دومره امپورټنټ ده چې څنګه د هغه لپاره څه اخیستل. مطلب څه دی د دې خبرې مطلب دا دی چې آیا انسان په هغه ځای کې نشي اوسېدی چې په کوم ځای کې هغه ته چې دی نو ګرانه وي څه ورته ګران وي رهن سهن هغه ته چې دی نو ګران وي. نو چې رهن سهن هغه ته ګران دی نو هغه ځای کې به دی چې دی نو ژوند څه تېر کړي ټیک ده. نو دوی همدغه خبره کوي چې انساني زندگی چې ده که نه دا هم امپورټنټ ده او که موږ په تاریخ باندې نظر واچوو نو چې کوم مخکیني خلک وو نو هغوی به څه چل کوو هغوی به هم په داسې ځایونو کې اوسېدل چې هلته به ابو هوا څه وه ابو هوا به انتهایي سازګاره وه. ابو هوا به سازګاره نه وه او موسم به ډېر ګډوډ و نو د هغې د وجو بیا هغوی هلته کې ژوند نه شو تېرولی. صحیح ده که نه. او بسې بیا څه وایي मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की ने मौसमी हालात को अपने तौर पर डालने की कोशिश की है. मतलब सो چې نن سبا چې کوم ساینسي ترقي ده نو دې موسم باندې چې دی نو اثر راوست دی ٹھیک ده. لیکن اس کے باوجود آب و हवा इंसान की सेहत तर्ज बोधबाश कारोबार आदात लिबास सोच रस्म रिवाज और नकल और हरकत पर पूरी तरह असरअंदाज होती है. हालत ये कि ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करती है. सिंपल खबर अदा ده چې وی ساينس چې دی نو هغه آب و هوا کې څه ناڅه هیلپ کړی دی څه ناڅه د هغې چې دی نو د ټیک کولو کوشش کړی دی خو خبره به دې ځای کې دا ده چې بیا هم ستا چې کوم رهن ذهن دی که نه ستا چې کوم رهن دی هغه په څه باندې ډیپینډ کوي هغه ډیپینډ کوي ستا په آب و هوا باندې ټیک ده. لکه مطلب څنګه په ډیپینډ کوي داسې په ډیپینډ کوي چې آیا که مثال به طور باران دی یا موسم خراب دی نو ته به د هغې په بیس باندې څه کې خپله زندگی جوړه ټیک ده. یو ځایونو کې باران ډېر زیات سټارټ دی نو ته به د هغه ځای دپاره د باران د بچ کېدو دپاره څه ناڅه احتیاطي تدابیر به کوې که تا څه کاشتکاري کړې ده د هغې احتیاطي تدابیر به کوې. نو همدغه خبره دې څه کوي وی آب و هوا انسان کی صحت صرف په صحت باندې نه بلکې کاروبار عادات او لباس او سوچ باندې هم چې دی نو اثر لري ٹھیک ده. که مثال په طور یو کس دی هغه چې دی نو غنم وغیره کرلی دي خو هغه په داسې ځای کې کرلی دي چې هلته باران ډېر زیات دی نو آیا دا غنم به وشي نه به کېږي. ولې ځکه چې د غنمو لپاره د انوار ضرورت دی او انوار هلته د شته نه نو چې انوار هلته شته نه نو ته به چې دی نو ستا به څه چې دی نو دغه وشي
ٹھیک ده، نو همدغه خبره کوي. پاکستان ایک وسیع ملک ہے، ان کی طبی خدوحال میں یکسانیت نہیں. مطلب سو چې پاکستان یو وسیع ملک دی او د دې په طبی خدوحال کې چې دی نو څه یکسانیت نشته. ان کی کل رقبہ کی 60% حصہ پر پہاڑی اور رستو مرتفع ہے، جبکہ باقی ماندہ حصے میدانی اور صحرائی ہے. څه مطلب دی چې موږ وګورو نو پاکستان اصل کې یو وسیع ملک دی او د دې چې کوم طبي خدوحال دی نو هغه یو شان نه دی، یکسانیت پکې نشته، یکسان نه دی، مختلف دي. څه ځایونه پهاړي علاقې دي، څه میداني علاقې دي، څه ریګستاني علاقې دي. نو دوی همدغه خبره کوي چې که موږ وګورو نو ستا پاکستان کې 60% چې دی نو هغه ستا 60% ځمکه چې ده نو هغه څه ده، هغه پهاړي علاقه ده. ټیک ده، او د دې نه پس چې کوم دی نو موږ سره ستا چې کوم میداني علاقه ده نو هغه ستا د دې نه علاوه چې کوم ځمکه ده نو ستا یا میداني علاقه ده یا صحرایي علاقه ده. ټیک ده، نو ګوره ستا ملک چې دی نو هغه یکسا هم نه دی. یکسا څنګه نه دی؟ لکه یو شانتي ځایونه پکې نه دي چې لکه بالکل یو د ملک په یو سر کې هم ګرمي ده، د ملک په بل سر کې هم ګرمي ده، څنګه چې موږ په لاس ټاپک کې ډسکس کړو. ټیک ده، نو همدغه خبره کوي چې یکسا نه ده. 60% پکې تا سره چې دی نو پهاړي سلسلې دي او د هغې نه علاوه چې دی نو تا سره میداني یا صحرایي حصے دي. ٹھیک ده. हाँ، इस तरह इसकी आब हवा भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ है. मतलब دا چې څنګه علاقې مختلفې دي نو هغه شانتې تا سره آب و هوا، ستا موسم، ستا هر یو شی چې دی نو بدل دی. ولې بدل دی؟ ځکه چې که ته وګورې نو ستا کل رقبه چې دی نو هغه کې په 60% باندې خو پهاړي سلسلې دي. نو ګوره په پهاړي سلسلو کې چې کوم آب و هوا ده نو هغه خو په میداني علاقو کې نشي کېدی کنه، یا چې په میداني علاقو کې کوم آب و هوا ده نو هغه ستا چې دی نو په پهاړي سلسلو کې خو نشي کېدی کنه. نو دوی همدغه خبره کوي چې آیا ستا آب و هوا د ځای سره په یو حصه کې په بله حصه کې دا چې دی نو چینج کېږي، دا به سیم نه وي. हाँ، इस तरह इसकी आब و हवा भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ है. वहाँ का खबर है इस फ़र्क की नस्बत से मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम आबादी, लोगों की रहन सहन और उनकी मसरूफियात में भी फ़र्क है. वहाँ खबर है कि गोरा दास्ता आब و हवा बदलेगी را बदलेगी نو تاسو به لیدلي ګوره دا هر یو کس د اوسېدو چې دی نو یو خپل طریقه وي. څه خلک چې دی نو مطلب تا سره اوسېږي خو دغه کې اوسېږي، مطلب دا چې په میداني علاقو کې چې کوم خلک اوسېږي نو هغې د رهن سهن طریقه بدلي. خو که موږ د پهاړي سلسلې خلک وګورو نو د هغوی د رهن سهن طریقه بدلي. ولې؟ هغه ځکه چې د هغه ځای اوسېدل یو شانتي دي، د دې ځای اوسېدل بل شانتي دي. ٹھیک ده، نو ستا رهن سهن چې کوم دی، ستا اوسېدل چې کوم دي هغه په څه باندې ډیپینډ کوي؟ هغه ډیپینډ کوي ستا په آب و هوا باندې. ٹھیک ده. ښه، اوس راځو څه ته؟ معاشي عدم توازن ته. ښه، دې څه وایي معاشي عدم توازن؟ معاشی عدم توازن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو یا ہماری ضروریات زندگی کا حصول آمدن میں ممکن نہ ہو. اس کا مطلب دے معاشی عدم توازن دے تو توازن سے تو وی بیلنس تا وی. ٹھیک ده، نو دې دا وی چې وی کله ستا اخراجات زیات وي او ستا آمدنی کم وي، یا ستا ضروریات زیات وي خو چې ستا کومه پیسې راځي، ستا چې کومه آمدنی راځي نو هغه ضروریات ستا په هغې کې نه پوره کېږي. ٹھیک ده، نو دې همدغه خبره کوي कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 63 सालों से माशी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा है. पाकिस्तान 63 साल ने जिदे न माशी अदम तवाज़ुन मसला द स्टार्ट, क्योंकि आमदन कम और अखराजात ज़्यादा रहे हैं. ज़का कि आमदनी चिदा न आगा सदा कम है और अखराजात चिदी न आगा ज़्यादा. ठीक ना? हाँ, इसका सबब ये है कि हमारी गैर तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा और बहुत तरक्याती अखराजात और ज़्यादा तरक्याती अखराजात कम. मतलब सो چې زمونږه د دې سبب څه دی، لکه د معاشي عدم توازن سبب څه دی؟ نه دې سبب دا دی
چې ستا چې کوم غیر ترقیاتي اخراجات دي نو هغه زیات دي، خو چې کم باندې ستا ترقي کېږي نو هغه اخراجات ستا کم دي. مطلب چې ایجوکیشن شو نو ستا د هغې اخراجات کم دي. دغه شانتې که ته وګورې نو داسې نورې ډېرې اخراجات چې هغې ته ستا چې دی نو مطلب تا له ترقي نه درکوي، ستا چې دی نو پور مخکې نه بوځي. हमारी बरामदाद कम और दरामदाद ज़्यादा है. मतलब څه چې زمون برآمدات چې کم دي هغه کم دي او درآمدات زیات. ٹھیک تھا. हाँ, इसलिए बजट में खसारा معاشی عدم توازن کا شکار رहा है. مطلب څه چې کله ستا برآمدات کم وي او درآمدات زیات وي نو د هغې د وجې ستا بجټ کې چې دی نو بیا معاشي عدم توازن راځي. ځکه چې ستا اکانومي نه وي ښه شوې تر څو پورې نو هغې پورې ستا ملک چې دی نو په ترقۍ باندې نه ځي. हाँ, हमें अपनी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की शक्ल में अदा करना पड़ता है. उमा का खबर है कि हमें अपनी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की शक्ल में अदा करना पड़ता है. मतलब دا چې کمې قرضې وغیره مونږ اخیستې دي نو هغې باندې چې دی نو مونږ څه ورکوو؟ سود ورکوو. یا پھر دفاع کے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں. مطلب څه چې د دفاع چې کوم ستا فوج دی په هغې باندې چې دی نو چې کوم اخراجات راځي هغه پوره کوو. अगर देखा जाए तो ये दोनों अखराजात पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 80% बन जाते हैं और तरक्याती अखराजात बमुश्किल 20% रह जाते हैं. ठीक ना. उम्मीद है कि دا خبره کوي چې ستا چې کم سود خرچه ده او ستا چې کم د دفاع خرچه ده نو هغه تا سره څومره ده؟ هغه تا سره کم از کم 80% جوړېږي. او د دې نه علاوه چې که ستا کومه د ترقیاتي خرچه ده اخراجات دي نو هغه ستا چې دی نو 20% ایله بیله دي. ٹھیک نا. دغه خبره یہی وجہ ہے کہ ہم عدم استحکام کا شکار رہے ہیں. او ما خبره چې مونږ چې دی نو په مونږ کې توازن نه راځي، ستا معاشي دغه چې دی نو نه ښه کېږي. ٹھیک ده. نو دا دې ته مونږ څه وایو؟ معاشي عدم توازن. اوس راځو معاشي عدم توازن کے اسباب. معاشی عدم توازن کے اسباب. قیام پاکستان کے وقت آبادی زیادہ تھی اور وسائل موجود نہ تھے. وہاں کا خبر ہے کہ قیام پاکستان پر وقت کی آبادی زیادہ وسائل کم. پاکستان غیر موضوع حالت سے دوچار تھا کہ 1948 کی بھارت پاک جنگ نے پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کیے. مطلب تو چې کله پاکستان راوړېدو ځان له بیل شو نو هغوی ته مسلې هم زیاتې وې، خو دغه ټایم کې پکې بھارت سره جنګ هم وشو نو نورې مسلې سټارټ شوې. हुकूमत पाकिस्तान ने तरक्की के लिए 5 साल प्रोग्राम शुरू की जिनकी बदौलत सनतों को फ़रोग़ दिया. मौका खबर की कि पाकिस्तान से चलो को 5 साल प्रोग्राम जोड़ को पागे की सनतों दपारा कार स्टार्ट. हाँ, ज़राअत की तरक्की के लिए डैम और नहरें बनाई गई. मौका कि ज़राअत दपारे से जोड़कर ज़राअत दपारे नहरों ने जोड़कर माशी हालत को बेहतर करने के लिए आलमी बरादरी से इमदाद ली, जिससे सनत और ज़राअत में तरक्की हुई. मौका खबर कि माशी हालत दपारे दिन चिस्ता कम बहरानी ममालिक थी स्ता कम आलमी बरादरी दागी ने हेल्प वागश्तो और खपल सनत और खपल ज़राअत की तरक्की हुई. हाँ, बिया 1965 और 1971 के पाक भारत जंगों ने एक बार फिर हमारी माशियत को बुरी तरह मुतासिर किया. उन हालात की बदौलत पाकिस्तान के ऊपर कर्जा और सूद बढ़ गया था. हमारी हुकूमत ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ाने पर तवज्जो दी, जबकि सियासी अमल थोड़े थोड़े वक्फ़ों से टूटता रहा. सियासी अमल के मुसलसल जारी ना रहने की वजह से मुल्क में ना तो इस्तेहकाम आ सका और ना ही लोगों में एतमाद की फ़िज़ा हो सकी. मतलब څه چې زمونږ چې کوم حکومتونه وو هغوی د خپل ځان د بچ کولو لپاره فوجي طاقت چې دی نو هغه زیاده و، هغه یې چې دی نو تا سره ډېره و. خو بیا چې دی نو څه چلو شو؟ سیاسي عمل چې کوم و هغه ورو ورو چې دی نو ختمېده. نو نه په ملک کې استحکام راغی او نه په خلکو کې چې دی نو اعتماد جوړ شو. अच्छा, सियासी जमातों की पॉलिसियाँ भी बदलती रही. नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से सनती तरक्की रुक गई.
ماکه خبره کې سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں چې کوم هغه بدلې شوی نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے صنعتی ترقی رک گئی ملک میں پانی کی کمی کا مسئلہ سنگین ہوتا گیا بجلی کا بحران بھی رہا جس سے صنعت کاروں کو اعتماد ٹوٹ گیا مطلب سو چې کله ستا مطلب مسلې سٹارټ شوي نو ټول نه غنه مسله خو د اوبو او د بجلی او چې کله بجلی لاړه نو ستا چې کوم صنعتکارانو هغوی اعتماد لاړ صوبوں میں ترقی کی یکساں مواقع پیدا نہ ہو سکی پھر جنگ کے سائے میں ہماری زنجبیر پر چائے رہے مطلب سو چې ستا چې دی نو صوبو کې نه د ترقۍ څه علاماتو نه چې دی نو ستا صنعتکاري چې دی نو مخکې تله نو بیا څه چلو شو پکې منځ کې چې دی نو جنګ هم راغی نو بس هغه هر څه چې دی نو ځای ته ورسول हाँ पाक भारत ताल्लुकात कश्मीर के मसले पर हमेशा ख़राब रहे पाक भारत जो कम ताल्लुकात तो अगर कश्मीर पर बेस बांधे वो सब पूरी तरह ख़राब थी अब दोनों ममालिक एटमी क़ुव्वत बन चुके हैं जबकि उनके दरमियान मसाइल जो कि तो खड़े थे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भी कश्मीर जैसे मसले पर तालसी से परहेज़ करते हैं इस सूरत में नई सनतें लगाने और नई सरमाकारी के इम्कानात कम होते चले गए दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की हालत भी हमारी मईशत पर मनफी तौर पर असरअंदाज होती है स्मगलिंग और मंशियात ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया इस तरह हम तरक्की के बजाय कर्ज़ों की बोझ तले दबते चले गए आज भी पाकिस्तान अरबों डॉलर का मखरूज है मौका खबर है जिसका पाकिस्तान चीज़ें नुसो د دوه سایډونه ګیر یو د پاکستان د انډیا سایډ نه بل د افغانستان سایډ نه خو خیر دې کې دا خبره هم ده چې په دې کې ستا پولیټیشنز هم انوالو ستا پولیټیشن چې دی نو په دې قرضو اخیستو کې هم انوالو دي چې نن سبا هم چې دی نو په هغې باندې همدغه کیسز روان دي چې ستاسو دا دونه قرضې ولې اخیستې دا چېرته تللي ټیک ده نو اوس هم چې دی نو په پاکستان باندې په اربونو قرضې ښه वबसी सनीम आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफे की वजह से माशी हालात को संभलना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला पसमानदा रहे जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो वहाँ का खबर अदा चिस्ता आबादी जितनी स्पीड से रवाना था चिपागे के चित गोरे जलस का लफज गोरे न लस करोड़ खलक ज़्यादा जलस का लफज गोरे न लस करोड़ खलक ज़्यादा खुस्ता इकॉनमी खुद न था न चिब्यादा दे खल खुदा हर सब बर्दाश्त की ندق يوم ويوجه दीदी किस खबर की हमजरी मुल्क होने की हाँ जैसे वही हमजरी मुल्क होने के बावजूद जो ज़रात में खुद कफ़ील ना हो सकी सियाहत के बेहतर मौक़े होने के बावजूद हम साहिल और शुमाली इलाक़े जात को तरक्की ना दे सके हम तेल गैस बनबाजली और अभी वज़ाफ़त की बेहतरीन तौर पर फ़ायदा ना उठा सके इन हालात में मौजूदा हुकूमत ने माशी तरक्की को मुस्बत रुख पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है पाकिस्तान को पाकिस्तान के पसमानदा इलाक़ों से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए नए डैम तामीर करने का मनसूबाबंदी की जा रही है उमा का खबर दे दा कि गोरा जमून पता है कि चदेनो हर सस्ता मसला दे दा चदेनो ममून चदेनो दा इस्तेमाल और सिंगा ज़के चस्ता को आगे चदेनो नो दा आगे तरक़िश्ता ना आगे इस्तेमाल स्ता ना आगे ममून चदेनो सदा पार इस्तेमालू लिशु नो हमदा खबर कोي چې آیا مونږ چې دی نو څه به کوو مونږ به چې دی نو اوس په دې دا چې کومې پاسمانده علاقې دي نو په دې باندې به لږه توجه اچوو ځکه چې که مونږ دا ونه کړو نو ستا سبا به چې دی نو ستا همدغه علاقې چې دی نو خراب وي صحیح ده نو اوس چې دی نو حکومت څه سټارټ کړي دي اوس حکومت چې دی نو په دغه علاقو باندې کار سټارټ کړی دي ستا چې کومې پاسمانده علاقې دي انشاءالله سبا له به چې دی نو سیاحت ډسکس کوو چې آیا سیاحت چې دی نو څه شی دی और د دې پاکستان ته څه فائدہ ده څه نقصانات دي دا ټول هر څه به ډسکس کوو ستاسو کوېسچن وي هغه وکړئ